زما واده نه کېږي، څوک زنانه د خلک د جهیز مطالبه کوي، عمر د 30 کالو نه اورېدلې شریعت کې د جهیز اصلیت دی. ګورې انساني فطرتي تقاضا داسې ده چې کله معاشره کې ژوند تیرې نو د حرمت نه چې ځان بچ کې نو د حلال طرف ته به انسان ځي. حضور پاک وی چې کله درله څوک راشي رشته درله روړي نو وي د هغه دینداري وګوره، د هغه اخلاقیات وګوره چې متاثره شي رشته ورسره وکړه. او وی ټولو کې بهترینه نکاح هغه ده چې په هغې کې مشقت او فضل خرچیانې زیاتې نه چې جهیز د مور او پلار طرف نه وي نو دې ته یو تحفه ویلی شي. که خپل طرف نه څه کوي یو جینۍ له ورکولی شي چې دا وله وکې په معاشره کې یو رواج یې ادې وله وکړي، خو د هغې ملکیت په د جینۍ دا ټول هر څه د جینۍ دی. خو که هغې پې د پاسه زور کوي چې ته به ماله دا کې آبه کې د چوټ ناروا ده، شریعت کې د دې څه حیثیت نشته. دا جهیز نوم چې دی نو دا په لغت کې هسې داسې استعمالیږي. جهیز دې ته ویلی کېږي چې عام د ضرورت کم سامان دی هغه وله مهیا کا. حضور پاک چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها له ورکړې وه، هسه 2-3 شیزونه وله ورکړي نو هغې جهیز نو به د هغه وخت ضرورت ده او هغې وله ورکه په کور کې دا شیزونه نو. خو چې کم سړی مطالبه کوي دا بالکل ناروا ده، حرام دي، دا شیزونه دې نه کوي. اوس دا وګوره دا جینۍ چې زما عمر تیریږي چې څوک راځي زموږ مالی حالت ته ګوري نو موږ سره رشته نه کوي. ناروا کارونه دي. نکاحګانې اسانې کې زناګانې به ختم شي د معاشرې نه. پلار په زندګۍ کې ماله پیسې راکړې وي، بیا ما ته وی چې تا ته مې معاف کړي دي، د مرګ په وخت کې تې روڼو تپوس وکړو چې چا پسې خو دې قرض نشته، هغه وی نشته چې چا پسې دی ما معاف کړی دی، بس چې معاف کړی دی معاف دی درته. جنازې مونځ چپلو سره کولی شي خو چې تا ته دا پته وي چې دا چپلې پاکې دي لاندې نه، چې پاکې نه وي نو بیا خیر دی د چپلو خپې ترې نه راوکاږه د پاسه پې ودرېږه چې ستا د لاندې خپه چې څه سره لګي چې هغه پاک وي، د هغې برنۍ چمړه شوه یا برنۍ پلاستک شو نو بیا د جنازې مونځ کېږي پکې. صحیح ده، ځکه دې کې سجده هم نشته، په هغې کې سجدې کې د انسان خپې چې دي نو هغه قبلې طرف ته راځي، خپې ماتېږي نو دې ضرورت پکې بیا نشته. په ترکي کې د ماسخوتن مونځ 14 رکاته کې 4 رکاته سنت، بیا 4 فرض، بیا 2 سنت او 3 ټیک دی نو سنت دی، نو دا خو نه چې 8 رکاته فرض کې 4 رکاته سنت کې مخکې کوي کولی شي. د اغلام بازۍ سزا څه شی ده او د زنا عذاب څه شی دی؟ اغلام بازۍ ثبوت مونږ ته په مخکینی قومونو کې ملاویږي. که وګورې قوم لوط ته وګورې هغې عذاب څه شی و چې رب د دې ځمکې نه اوچت که او هغه اسمان سر ته ورسول بله نه راخوشي کوي او بیا پې د کاڼو باران کوي. نو څومره لوی وعید دی، د دې وعید د زنا نه سخت دی. ګورې اغلام بازي وایي دی ته چې هم جنس پرستی دی کوي، الګ د الګ سره بدکاري کوي، جینۍ سره بدکاري کوي. ټیک شو که نه؟ دې ته اغلام بازي ویلی کېږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی ځکه رب وله دا سزا ورکړې ده چې بره نه یې راغورځولې دي. وی دا سړی غر ته وخېږي وی راویې غورځوی، چې نمرې بیا وخېجه وا راغورځوه، وی که بیا هم نمرې بیا اوس وځوه. نو دومره سخت وایي دی، زنا نه سخت وایي دی. د دې زنا یو لوی جرم دی چې کله یو کس زنا کوي. بخاري شریف کې روایت دی، ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی کله چې یو سړی زنا کوي په دې وخت کې د دې ایمان نه وي، که په دې وخت کې د له مرګ راغو بیا به څه کوې؟ په بل روایت کې راځي وي چې کم سړی بدکاریو کی زناو کی اوه ځمکې اوه اسمانونه د باندې لعنت ورئ او الله رب العزت وی دی به زما د رحمت نه لرې وي. قیامت په ورځ به هر سړی د رب د رحمت محتاج وي او الله ته به نږدې کېږي. د دې وجې نه په انسان باندې فقر او فاقه هم ډېره زیاته راځي، تنګدستیا هم په د باندې راځي. خو د دې نه بچ کېدو دپاره یو څو کارونه هغه ضروري دي. هغه دا دي چې یو سړی توبه وکاږي. توبه دې داسې وکاږي چې هغه مجالسو ته دې بیا نه ځي چې کم کې دا خبرې کېږي. د توبې مطلب هم دا دی چې هغه ګناه به دوباره ځان ته نه یادې، که یادېږي په هغې باندې استغفار کوه. چې کم چا سره د تعلق و هغه تعلق ورسره ختم کا. یو مخلوق سره تعلق ختمول اسان دي، د ګوره رب سره تعلق ختمې د یو مخلوق په سر باندې، او حالانکې رب خو تعالی هغه یو ژوند درکړی دی چې ته یو معذور هم پیدا کولی شوې، مفلوج هم پیدا کولی شي، امراضو کې مبتلا کولی شوې، خو الله در سره یو احسان وکړو. او بله یو طریقه دا ده چې د سنتو اهتمام وکړي، بیانات د علما اوري او د صوفیا د صلاحو مجالسو کې کینی. او بهترینه طریقه دا ده چې 10 کله کې
هغه د سنتو د ادبو موافق وکړي. قسطه په کلاره باندې کله څوک اودس کوي نو د هغه شهوت به کابو کیږي. په روایت کې راځي ابو یمامه رضی الله تعالی عنه یو کس راغ حضور پاک ته وایي یا رسول الله د زنا اجازت راکا. نو حضور پاک ډیر زیات فصیح و او ورته وایي صحابه غصه شو چې دا ته څه خبرې کې. حضور پاک ورته پرېږدی. چې کله راغ حضور پاک ورته وایي وی ته دا غواړې چې ستا کور والا سره څوک زنا وکړي؟ وی نه یا رسول الله په هغې خو زه ډېر غیرتي یم. وی ته دا غواړې ستا بچی سره څوک بدعملي وکړي؟ ستا ترور سره څوک وکړي؟ ستا مور سره څوک وکړي؟ وی نه یا رسول الله وی چې ته چا سره بدعملي کوې نو وي هغه هم داسې دي که نه، هم د چا لور ده، د چا خور ده، د چا ترور ده. نو حضور پاک ورته په سینه لاس راښکوي الله وی د سینه پاکه کې. نو راویلي کی وی آخره وخته پورې وی زنا خو پرېده وي هغه به داسې حالت ته راغو وی چې په عبادت کې دومره مشغوله شو چې کله کله به د خپله ښځه هم هېروه. دا د حضور پاک خپل هغه معجزه وه. داسې وظیفه چې الفاظ لږ وي او نیکیانې پې زیاتي. بخاري شریف کې آخرنی حدیث دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. آسان الفاظ دي، کلمات هم ډېر واړه دي خو د الله په تله کې ډېر زیات درانه دي. دا سلسل پرې وی الله پې ډېر اجر درکوي. برګې مرض دی دې دپاره څه علاج دی؟ ګوره 41 ځل صورت فاتحه ووایي، ټیک شو، یا څه کریم ځان له دموي یا همداسې په ځان چوف کوئ. ام ابرمو امرا فانا مبرمون دا آیت دی. دا آیت په 111 ځل وایي او په هغې باندې چوف کوي الله به دا ختم کي. د اشراق مونځ طریقه او وخت. د اشراق مونځ 2 رکعات هم دي او زیات نه زیات 4 رکعاته دي. وخت دا دی چې کله سحر مونځ وشي بیا نور راوخیږي، نور دومره تیز شي چې ته نور ته نشي کتی. نو علماو د دې نه تعبیر اغستې دی 15 منټه یا 14 منټه. دومره وخت کې انتظار وکړه که د مونځ نه پس ته تلاوت کې اذکار کې انتظار کې او کنی خپل کار کې مشغولېږي هغې نه پس ته دعوې د اشراق مونځ کې نو بالکل وکړه. په دې باندې د یو حج او د عمرې ثواب ملاویږي. هندو سره تعلق ساتل، سلام وغیره مونږ ته کوي. سلام یې اخیستی شي، وعلیکم ویلی شي، وعلیکم السلام هم ویلی شي. د هندو سره خوراک هم کولی شي خو د هغې ذبیحه مه خوره. که هغه په هغه وخت کې څه ګند وغیره خوړلي داسې یا ته اوس ته پته چې ته شراب یې څکلي دي یا چې د خنزیر غوښه یې خوړلې ده په هغه دوران کې د سره مه کینې، خو دوستي ورسره مه کوئ. که یو ځای کې سړی اکثر بار ممالکو کې خلکو ورسره واسطه راځي نو دا تعلق ورسره ساتلی شي. یو اداره ده ادارة النشاط، دی 15 لک روپۍ د کور آبادۍ دپاره ورکوي. یو بل به ته ځان سره جمع کې، یو به هغې له ورکې. کله چې کور مکمل شي د هغې نه پس ته به بیا دی دا بلونه به راجمع کړي چې څومره خرچه شوې ده هغه پیسې به تاله درکړي او بیا به د هغې نه کش شروع شي. هغې باندې به بیا 1 لک روپۍ اضافي اخلي. دا سود دی ښه چې تاله نغدې پیسې درکړي. علماو یو طریقه دا لیکلې ده تقي عثماني صاحب د اسلامیک بینکارۍ باره کې چې هغې چاله نغدې پیسې نه ورکوي. شیز درته خوښ کې چې دا واخله. اوس ما سره اوس یو موبایل دی یا یو موټر سایکل دی هغه ما واخیستو په 10 روپۍ باندې. زما خوښه ده زه په 12 خرڅوم که په 15 خرڅوم که په کشتونو خرڅوم او که په نغدو خرڅوم زه مالک شم. زما بیا خوښه ده. خو دا صورت ناروا دی، دا سود دی ښه دې نه ځان وساتئ. جیس کیش کې منافع کدی د پاره دا جیس کیش استعمالی چې یاره زه دې کې دومره مقدار پورې بیلنس واچوم مال به فری منټونه یا نیټ وغیره راکړي نو دا ناروا ده م استعمالوه. مونځ چې کله قضا شي نو دا به څنګه کې؟ قضا مونځ باره کې داسې ده چې دا ته په هر وخت کې کولی شي صرف سوای د 3 وختونه طلوع زوال غروب. ټیک شوه؟ نور چې راخیږي د زوال وخت د غرمې وخت کې راځي لږ وخت دی 15-16 منټۍ او د غروب وخت کم وخت کې نور پریوځي. په دې وخت کې نشي کولی قضا منځونه نور په هر وخت کې کولی شي. د سحر مونځ نه پس هم کولی شي او دا مازدیګر مونځ نه پس هم کولی شي. خو کوشش دا کوي چې په مسجد کې مه کوئ ځکه دا معصیت دی کړی دی، ګناه دی کړی ده او چې د خلکو په مخ کې کې چې د قضا مونځ کوم دلته ولاړم دا په معصیت باندې اقرار کول دا هم ګناه ده. مري کې دا حالت شوی دې باره کې څه خبر وکړې. یاره مري کې چې کم دا حالت راغلی او دا خلک هلته تلي او دا هر سړي زړه کېږي چې یاره سیر او تفریح طرف ته لاړ شي او دا تلل څه ګناه هم نه ده. که دا هر چا اړه کېږي چې یاره دا ووره داسې حالت کې وګورو خو چې دا کم حالت راغلی دا د انتظامي غلطي وه چې ته 18 ګنټې پس ته روډ صفا کولی شي
نو ته 18 غنټې مخکې هم صفا کولی شي. بیا چې تاسو ټویټ کوئ چې یاره مونږ ټویټ کړو چې مه راځي زیړ، هر سړی خو ټویټر نه ګوري، هر سړی خو د میډیا نه استعمالي. خلکو زړه کېږي هلته لاړ شي، خو ډېر زیات ظلم شوی دی. واړه ماشومان ګوره دا بعضې وخت کې یو خو عام په سړي باندې فجاعتن مرګ راشي، چېرته په ګولی باندې ولګېده یا چېرته پې چت راپرېوتو، دا مرګ بل شانتي. خو چې دا قدم په قدم باندې چې نه مرې ونه رغېږي، دا مرګ ګوره ډېر زیات سخت دي. هر سړی د خپل سوچو کې که دا حادثه چېرته ما سره شوې وه نو زما به څه حالت و. څومره ښکلې واړه ماشومان پکې لاړل. هغې د دې انتظامي د غلطۍ د وجې نه خو مري والا دومره ظلم کړی. پرون مې یو خبر کته، هغې ویل وي دي داسې کړي وي، یو 2 کسان یې ګرفتار کړي دي. وي دي ظالمانو به هلته ګاډو مخې ته وره واچوله، بیا به خلکو ته وي چې پیسې راکړه چې دا وره لرې کړو دلته نه. دومره ظلم څوک کوي؟ په کار خو دا وه چې تاسو د انسانیت یو مثال قایم کړی وی، چې خپلې هوټل هم کلو کړی وی چې راځئ خلکو ته فری راځئ. هغه هوټلو قیمتونه یې چېرته ورسول. ظلم انتهای وکړه. یو د خوراک چیز په 500 روپۍ باندې یو انډه، څومره لوی ظلم دی خلکو کړی دی. خو د الظلم ظلمات یوم القیامه، دا ظالم سړی چې روایت کې راځي وی د قیامت په ورځ باندې به دی په تکو تورو تیارو کې پروتي. ګورئ د دې شیزون نه ځان وساتئ. دا خلک خو بس صرف د دنیا لیونې کړي دي، تر کومه پورې به دا مال در سره وفا وکړي؟ که اوس در باندې څه چلو شو، مرګ در باندې راغو، مرض در باندې راغو، څه به وکړي؟ بس د دې مال د وجې نه الله مه خفه کوئ، ما آخرت هېروئ. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. الہ العالمین ایمان هم نصیب کړي. الله څومره ګناهونه رانه شوي دي، په نیک اجرونو راته بدل وګرځئ. الله هر قسم آفتونو، مصیبتونو، پریشانونو نه مو وساتئ. یا الله دا کم خلک دي مری دي سانحه کې وفات شوي دي، الله په قبرونو ورته کروڑها رحمتونه را نازل کړي. الله قبرونو ورته جنت ته باغچونه ښکلې باغچې وګرځئ. یا الله څومره پسماندګان دي ټول ته صبر جمیل ور نصیب کړي. یا الله دا حاضره ډله ټوله د ایمان په نور باندې منور کړي. یا الله د چا څه حاجات دي دستغیب نه وله پوره کړي. یا الله څه بیماریانې دي په روغ صحت ورته بدل وګرځئ. الہ العالمین زموږ په دې کورونو کې د قرآن برکات ثمرات را نازل کړي. یا الله د چا اولاد نشته، نیک صالح اولاد ورته ور نصیب کړي. یا الله د چا اولاد شته، یا الله نیکان صلحا علما حفاظ وګرځئ. الہ العالمین د هر قسمه پریشانان نه مو وساتئ. یا الله مونږ ټولو ته بار بار د حرمینو شریفینو سعادت نصیب کړي، د هغه ځای ادب او احترام نصیب کړي. یا الله مونږ ټولو نه راضي شي، الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نشي. وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.